کوم څوک چې د علماو د مشرانو خدمت کوي نو الله به دله پوهه ورکوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه د خپل ترور میمونی رضی الله عنها کره و په کور کې، او نبی علیہ السلام بیت الخلا ته نه وتو، نو دی دعا په دغه وخت کې نبی علیہ السلام دته دعا وکړه چې د اوبه کېښودلې نبی علیہ السلام دپاره، او داسې ادب یې وکړو چې نه ډېرې نږدې کېښودي پیغمبر ته، ځکه هغه قضای حاجت کونې ته ډېرې لرې کېښودي. و چې پیغمبر راووت ویل دا اوبه چا ایښي دي؟ ویل عبدالله ابن عباس عنه. نبی علیہ السلام وله دعا وکړه اللهم فقهه فی الدین، الله په دین کې وله پوهه ورکړي، او دا دعا د پیغمبر قبوله شوله. قرآن باندې عبدالله ابن عباس عنه ډېر پوهېدو، په دغه وجه باندې چې دا کشر صحابي و خو پیغمبر ورته دعا کړې ده. عمر رضی الله عنه په خپله شورا کې هم کېناو. نو دې نه معلومه شوه چې د نیکانو خلکو خدمت کول هغه د پوهې او د علم سبب دی. بل دا دی چې نیکانو له پکار دي چې څوک خدمت وکړي چې دغه بیا د خپلو کشرانو ته دعا وکړي. د دعا په او د خدمت په وجه سړي له الله علم ورکوي.